نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. السلام علیکم زمارونو خویندو دانن منگا د علم د سبقونو یو نوې سلسله شروع کولو علی او دې کې به مونږ ان شاء الله هغه علم چې کوم مونږ ته په مدرسه کې خي د هغه ترتیبوار ذکر وکړو. د ټولو نه اول خبره دادا چې د دې د ذکرولو سعادت دي کچره دا هغه آداب او خیال مونږ نه ساتو نو علم حاصلول زمونږه بیکار دي او نه حاصلول شو ځکه چې څنګه سکولونو کالجونو د پاره مونږ خپل بچي وقف کړی دي او هغه باقاعدګي سره سحرزي او بیا تر چټه پوری په کلاسونو کې ناشتي مختلف سبجیکټونه او مضمونونو هغه باقاعده پیریډونه اخلي او بیا دغه شانتي کال تیر شي او د کال پس بیا د هغه باقاعده امتحان کیږي. نو کوم حالکانو چې هغه کار یاد کړی وي نو هغه خو پاس شي او چې چا کار نوي کړی یاد کړی نوي نو هغه فیل شي. خو د هر کار د پاره ماحول ډیر ضروری دی. کله دا چې یو ډاکټر یا انجینیر یا یو بل شعبې والا خپل کور کې بچو ته سبق خورو او هغه نه ډاکټر انجینیر یا سبل شعبې والا یعنی دغه جوړولو چای کاغذ دنیاوی نورو شعبو خبره وی لکه څنګه مستریتوب ډرایوري ترکاڼي لواری یا ګلکاری وغیرہ چې مکانات جوړي او هغه کور کې ځکه دې چې بیا د پریکټیکلو څه ضرورت نه وي ځکه دې لپاره د پریکټیکل ماحول ډېر لوی ضرورت دی. صرف په تیوري باندې یعنی په وینا باندې علم نه ځکیږي. نو دې لپاره به باقاعده مونږ یو وخت وباسو او هغه وخت به زمونږ داسې وي چې هغه به په دغه وخت کې به مونږ چې څنګه په سکول مدرسه کې یعنی زمونږ توجه صرف استادانو ته او سبق ته وي. په دغه وخت کې مونږ نه ټلیفون اورو او نو چا سره خبرې کوو. تاسو ته پته ده چې په هر مدرسه کې او په سکول کې د دې سيزونو پابندي وي بلکې تر دې پورې که مور او پلار هم لاړ شي نو هغوی ورسره ملاوېدو ته نه پرېږدي. نو که ډېر سخت ضرورت وي نو بیا چېرته په وقفه کې یا ډېر ایمرجنسي کې یعنې هغه ماشوم هغه له راوغواړي او سوال جواب ورسره وکړي او بیا چې کوم دی نظر تغذر راځي هغه هم په داسې حالاتو کې چې هغه اول هغې د هغې نه واوري چې ډېره ضروري خبره ده نو بیا هغې لپاره یې پرېږدي که نه پرېږدي. نو دغه شانتې مونږ هم د دې پابندي به کوو چې یعنې مطلب یې کوم سبق مونږ وایو هغه سبق به بیا مونږ یعنې فارغ اوقات چې مونږ زمونږ کوم وي او توجه سره او د یادولو په نیت باندې او د عمل په نیت باندې. نو د ټولو نه لومبې د علم حاصلولو دپاره نیت وي. نیت څنګه چې د مونځ دپاره نیت وي د روژې دپاره نیت وي د زکات دپاره نیت وي. بغیر نیت نه چې کوم دی نو یو کار هم نه کېږي. او بیا نیت چې د کوم څیز د کوم دپاره وي اون د هغې ثواب او جزا به هغه ته ملاویږي. او که فرض کا د دغه نیت د الله د رضا نوي د دنیا د حاصلولو لپاره وي
چای کاغا د قرآن او د حدیث علم وی او چای که دنیاوی څه شعبه وی او پای کې د مخلوق خدا د خدمت او د الله د دین د خدمت او په خپل د ذکر نیت او بیا د ټولو خلقو ته د هغې فایده رسولو د الله د پاک درزا دپاره نه وي نو دغه عمل زمونږ بیا برباد دی. همدغه خبره یو حدیث مبارک کې رسول پاک صلی الله علیه و وسلم یعنی هغه بیان فرمایلی ده او دغه حدیث مبارک په بخاری شریف کې او په مشکات شریف کې او په نورو کتابونو کې د ټول نړومبې راوړل شوی دی. د هغې وجه دا ده چې طلباو ته دا خبره ښیي چې تاسو اول کله علم شروع کوئ د ټول نړومبې نیت چې کوم دی نو هغه خالص د الله د رضا دپاره کوي. او هغه حدیث کې رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د څه دپاره هجرت وکړو په یو وخت زمانه کې هجرت فرض و چې کله مسلمانان د مکې معظمې نه لاړه او د کفارو د لاسه چې هغوی ډېر زیات تنګ کړي وو هغوی خپل عبادتونو ته نه پرېښو په ازادۍ سره هغوی خپل عبادتونه نه شوی کولی نو د الله له طرفه ورته حکم وشو یعنی د 14 کاله د تکلیفونو اوچتولو چې دوی په دغه تکلیفونو کې پاخه شو او د دوی ایمانونه مضبوط شو نو الله سبحانه وتعالی چې کوم دی نو بیا دوی ته حکم وکړو چې تاسو د دې مکې معظمې نه لاړ شئ او د مدینې منورې علاقه د دوی دپاره خوښه کړې شوه او هلته د هجرت حکم وکړی شو. هلته د هغه ځای نه څه کسان یو پیر حج راغلی رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغوی سره ملاو شو او هغوی ټول مسلمانان شول. بیا چې هغوی لاړل نو بل کال له نور هم ډېر ځان سره کسان راوست او هغوی هم ټول مسلمانان شو او بیا د هغوی نه دا عهد واخیستو چې موږ به تر مرګه پورې چې کوم دی نو تا سره ولاړ یو چې کومې پورې زموږ په ځانونو کې ځان وي نو موږ به ستا په سر ولاړ وو چې مړه شو نو بس بیا زمونږ اختیار به نه وي. نو چې کله دا معاهده هغوی وکړه او بیعت یې وکړو نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت اراده وکړه او بیا صحابو ته هم حکم وفرمایي. نو په دغه زمانه کې تر کومې پورې چې فتح مکه نه وشوي نو دا هجرت فرض و. نو یو مسلمان ښځه او یو مسلمان سړی و چې هغه خپلو کې هغوی واده کول غوښتل هغه ښځې هجرت چونکې وکړو او دې سړي سوال جواب ورکړو چې زه تا سره واده کول غواړم نو هغې ورته وویل چې ته هجرت وکړه راشه نو بیا به دلته کې زما او ستا خبره جوړه شي او واده به وکړو. نو شرعي نکاح کې څه داسې حرج نشته چې ګینې یاره په هغې کې څه دغه ده او دا کومې چې زمونږ په دې ډرامو او د داسې فلمونو وغیره کې یا زمونږ په دې ماحول کې چې کوم د مینې محبتونو خبرې کېږي دا ټولې حرام دي د الله په نس باندې. دا ټولې حرام دي چې پردی ښځې سره ملاوېدل هغې سره خبرې کول په تنهایۍ کې یا د خلکو په مخ کې دا بالکل حرام دي د الله او د رسول په نس باندې. پردی غیر محرم ته قتل هم حرام دي هغه سره خبرې کول هم حرام دي او هغه سره ملاوېدل هم حرام دي. نو بیا څنګه دا مینې محبتونه دا ټول د هندوانو د غیر مذهبونو والا نورو خلکو چې کوم دی دا هغوی په دغه کې به دا هغوی الاوډ کړي وي هغوی به د دې اجازت ورکړي وي لیکن اسلام د دې څیزونو اجازت نه ورکوي. ها د یو نکاح د پاره که چېرې صحیح ده یعنې ته نکاح کول غواړې یو کور والا ته یو جینۍ ته یا یو ښځې طرف ته تا پیغام ولېږلو او هغه قبول کو نو بس ټیک ده او که چېرې فرض که هغه قبول نه کړو نو ستا خپله لار او د هغې خپله لار تاله به خدای پاک بل ځای کې بل یعنې ښه خلک درکړي. خو د مینې محبتونه چې خلک وکړي او پیسې په یو بل باندې وخوري او وګرځي راوګرځي
یو ځای کې او بیا هغه د یو بل نه جدا کېږي نو هغه محبت خو د دوی په زړونو کې روان شي نو اول نه دی د دوی دا کار چې کوم دی د الله او د رسول د حکم خلاف چلېدلی دی او بیا په هغې باندې هغه بیا سټینډ واخلي او د هغې نه دشمني جوړوي او نه دا به زه په ضرور کوم او په زوره به کوم او دا به کوم او هغه به کوم هلکه څنګه د خدای ظالمه د الله د حکم صریح نافرماني ته کوي نو داسې که ښځه یا خپل کور پرېږدي یو چا پسې راځي یا سړی یو ښځه بوځي نو دا ټول د اسلام په حدیث باندې حرام کار دی نو داسې نه دي کول پکار او مونږه چې څنګه ځان ته مسلمانان وایو نو همدغه رنګې به د الله حکمونو ته مونږه یعنی ګردن نهاد اوسو غاړه به ورته کېږو چې د الله کوم حکم وي نو هغه به هغه شانتې منو نو هله به مونږه ته صحیح ایمان نصیب کېږي او بیا د الله ټولو حکمونو ته به یعنی مونږه غاړه کېږو که هغه زمونږ زړه مني او که نه مني که زمونږ د خواهشاتو مطابق وي او که نه وي نو هغه به مونږ ټول منو نو چې کله دغه صحابي په دې نیت باندې لاړو دغه مسلمان او دې هغه تکي ورسېدو د نیت خو چونکې دا و چې بس زه به دې ښځې سره واده کوم نو کله چې هلته کې ورسېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحي راغی او هغوی چې کوم دی نو بیا منبر ته ورسېدل او منبر باندې ودرېدو او بیا دا حدیث مبارک بیان وفرمایلو چې چا د کوم څیز دپاره هجرت وکړو نو د هغه هجرت د هغې دپاره دی او په کوم نیت باندې چې کوم کار چا وکړو نو هغه ته به د هغې د نیت مطابق چې کوم دی نو هغه ته به جزا او سزا ملاویږي او دا کلمات وی او بیا چې کوم دی نو د منبر راکوش شو نو او پای کې باقاعده دا رسول پاک صلی الله علیه وسلم وضاحت وکړو چې چا د یو ښځې د حاصلولو دپاره د واده دپاره هجرت وکړو نو د ده دا هجرت د هغې دپاره دی که چا د مال او دولت دپاره هجرت وکړو نو د ده دا هجرت د مال او دولت دپاره یو ده ته بس مال او دولت حاصل شو هغه بل ته ښځه حاصله شوه او چې چا د الله او د رسول لپاره هجرت وکړو د الله د رضا لپاره د الله د دین د سربلندۍ لپاره هجرت وکړو نو هغه ته به الله پاک ډېر لوی اجر ورکړي او په دنیا او په آخرت کې به هغه کامیاب کړي نو دا ښځې کول ودونه کول او دا ټول څیزونه خو الله پاک هر چاله ورکوي خو غیر شرعي طریقه مونږ نه اختیارو او د الله طرف ته متوجه کېږو په هر کار کې انشاءالله نو زمون ټول کارونه به سمېږي یعنی غیر شرعي طریقې طرف ته مونږه نه مایل کېږو شیطان مو په مونږ باندې ډېر زیات کوششونه کوي نو نیتو د خپل د الله د رضا دپاره کو او بل دا چې دې دپاره یو خپل وخت ګنټه خو کم از کم د یو پیریډ دپاره مونږ وباسو او هغه چې کوم دی نو باقاعده د یو سبق دپاره او هغه هغې کې ووایو او بیا باقاعده د دې ګردانونه دي هغه ګردان به بیا کوو چې دا زمونږ یاد شي صرف دا معلومات نه دي چې ګینې یاره بس مونږ معلومات مونږ ته حاصل شو چې دا خو داسې کېږي او دا داسې کېږي او دا داسې کېږي او بیا چېرته خبره شي یاره مړه بس دا خو د یسې وخت خرابوي او دا کوي او دا کوي نو دا ډېر نامناسبه خبره ده د دین سپکاوی دی د علم سپکاوی دی او دا سړی به الله سبحانه وتعالی بیا چې کوم دی نو په ورځ د قیامت دی به رونیسي